چې کوم کس یا یو غونډه یا یو ګروپ یا پارټي یا یو ملک د خلکو په کورونو باندې حمله کوي، لکه څنګه چې امریکې په افغانستان باندې، په عراق باندې، یا اوس په فلسطین، لبنان، نورو ملکونو باندې وکړي او د خلکو د کورونو اینټ سه اینټ بجا که، نو داسې خلکو ته به څه وایي؟ یا هغه ملک چې کوم خلکو نه په زور باندې بته اخلي، پیسې اخلي، لکه امریکې چې مختلف ملکونو نه واغسلې اور اوس موجوده وخت کې سعودي عربیا نه واغسلې، یو ای ای نه یې واغسلې، قطر نه یې واغسلې، اور اخوا د یوکرین په منرلز باندې، اور تر دې پورې چې د پاکستان په منرلز باندې خپلې سترګې ورته دي. دغه رنګې کوم ملک چې سر عام په قتل کې انوالوډ وي، لکه امریکا چې څنګه مختلف ملکونو کې او ریسنټلی چې کوم فلسطین کې، غازا کې انوالوډ ده، معصومان بچي وویشله، زنانه یې وویشلې، بېوسه خلک یې وویشله، اور په دې باندې سر عام فخر کوي چې موږ دلته اپریشن وکړو، دا مې وکړو یا دا مې وکړو. چې کوم خلک په دې خبرو کې انوالو وي یا چې څوک د انصاف لپاره خبره اوچتوي، هغه خلک ټارګټ کوي، هغوی ذلیله کوي. یعنی چې په چا کې دا ټول جرمونه موجود وي، لکه څنګه چې امریکا یا د امریکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دنیا کې هلې ځلې روانې کړې وي، نو آیا څه نوم ورته ورکول غواړئ؟ څه انعام او جایزه ورته ورکول غواړئ؟ ستاسو خو پته نشته، خو د دنیا په نقشې باندې یو ملک موجود دی چې د کوم نوم دی پاکستان، د اسلام په نوم باندې جوړ شوی یو ملک دی. هغه ډونلډ ټرمپ لا نوبل پیس پرایز ورکول غواړي. پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی ملک دی، نو پاکستان له پکار د چې خپلو په دې کارونو باندې لږ غور وکړي او خپلې پالیسیانې چې دی لږ د انسانیت د عقل مطابق کی، چې کم از کم خپل نوم سره خو مطابقت لري. پاکستان ولا څه هم ورکولی شي یا پاکستان ورته څه هم ویلی شي، خو زه بطور مسلمان پاکستان دې فیصلې سره 1% هم متفق نه یم. تاسو د دې کس باره کې څه وایئ؟ یعنی د ډونالډ ټرمپ باره کې چې آیا دا د نوبل پیس پرایز مستحق دی او که نه؟